نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې د رمضان المبارک اوله شپه شي کنه د الله تبارک وتعالی د عرش ته لاندې یو هوا وچلیږي او د هغې هوا د وجې نه د جنت د بنګلو چې کم دی دروازو ته زنځیران پراته دي هغه داسې اوړه کېږي راوړه کېږي او د جنت د ونو دا پاڼې داسې اوړه کېږي د دې نه یو دومره ښایسته اواز پیدا شي چې داسې اواز چېرته غوږونو اورېدلی نه دی د دې د جنت د بنګلو د دې دروازو نه او د جنت د دې ونو د دې پاڼو نه یو ډېر ښایسته اواز شروع شي نو چې دا اواز د جنت حورې واوري که نه نو دا د خپلو بالاخانو نه رابار شي او داسې د بالاخانو په دې بلو باندې ودرېږي او دوی یو څو اوازونه وکړي وایي د الله په بندګانو کې څوک داسې شته چې موږ سره کویدن وکړي داسې نیکان خلک شته چې موږ سره کویدنې وکړي بیا د جنت دا حورې د جنت د داروغه د رضوان نه تپوس کوي ای رضوانه دا کومه شپه ده دا خو نن دا جنت څه عجیبه غونته کې ماحول پیش کوي یو ډېر عجیبه نظاره پیش کوي یا هوا وچلېده د الله د عرش ته لاندې په دې جنت کې خو ډېر څه ښایسته ښایسته اوازونه پیدا شو دا څنګه شپه د رضوانه نو رضوان ورته جواب ورکړي وایي دا د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دپاره د رمضان میاشت اوله شپه ده دا د رمضان المبارک اوله شپه ده دا جنت کې ځکه داسې یو ښایسته غونته کې فضا جوړه شوله بیا الله تبارک وتعالی رضوان ته حکم وکړي ای رضوانه ای د جنت څوکیداره د جنت دروازې کولو وساته دا بندوه ما او الله تبارک وتعالی د جهنم داروغه مالک ته وحی وکړي اے مالکا د جهنم دروازې بندې که په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې د رمضان المبارک په میاشت کې د جنت دروازې کولو پرتی وي او د جهنم دروازې بندې پرتی وي بیا الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام ته حکم وکړي یا جبریلو اهبط الی الارض ای جبریل ځمکې ته کوز شه ورشه لاړ شه ځمکې ته کوز شه څومره غټ شیطانان چې دي دا په زنځیرانو کې وتړه دا دریاب ته ورتاو څومره غټ شیطانان چې دي غټ شیطانان دا په زنځیرانو کې وتړه او دریاب ته ورلړه که ځکه چې د امت محمدیه